13 ورځ د ضلع هریپور غازی تحصیل نړیونو کونسل د کلی چړونو پاړه کې د چړونو د جنرال کونسلر نعیم خان له اړخه یو ورځنی فری میډیکل کیمپ منعقد شو. کیمپ کې نوموړي جنرال سرجن ډاکټر سلطان صاحب او چلډرن سپیشلیست ډاکټر جمشید خان د خپل میډیکل ټیم سره تر 400 پورې مریضان چک کړل او د ضروري ادویاتو او ضروري دوايانې په موقع باندې ورکړلې. کیمپ کې 250 خلکو ته مفت الټراساوند هم ورکړی شو. کیمپ کې د چړونو امازي ناړه ګړي شه محمد کالیلاړ جبتاندارای او کوپړای مریضانو ته سہولیات ورکړی شو. په دغه موقع جنرال سرجن ډاکټر سلطان صاحب وویل چې دغه دا لومبه ایکسپیرینس چې د سرستو پاتې علاقې ته رااله کم ځکه چې غربت انتهایی دي خلک د لرو علاقو ناراضي او د اکثرو پټو بیمارو ښکار دي او اکثرو خلکو ته د خپل مرض یا د مریض هډو پته نشته. هغوی زیاته کړه چې دغه کسان باید داسې پروګرامونه نورم وکړي کم چې نه په خلکو کې صرف یوازې شعور پیدا کی بلکې خلکو ته دلته داغي په ډور سټپ باندې د دا قسمه مرض تشخیص ورکړي. د پروګرام میزبان نعیم خان د ټولو مرستیالو د انتظامی او درغلو مېرمنو شکریا ادا کړه. ویل چې آینده هم د داسې پروګرامونو کولو اراده لري. خلکو د نعیم خان دغه اقدام وستایه او مطالبه وکړه چې آینده کې نورم چې کوم منتخب کسان دي کوم واکداران دي او ډیسټریکټ انتظامیه دي هغه د هم دغه علاقې د رستو پاتې خلکو د پاره کوټل اقدامات وکړي. خان به تاسو ډیره مننه چې تاسو موږ له ټیم راکو او تاسو خپل مصروف وخت چې کم دی زموږ د لپاره ویستو. دا زموږ نعیم جی صاحب دی چې دوی الته موږ سره پنډه کې پاتې کیږي زما ډیوټي چونکه پنډه سیمیج کې وي نو دوی هم الته خپل کاروبار هم دی دوی هم چونکه کور الته دی زموږ ملاقات هم الته کیږي. د نعیم به مطلب د بعض خلکو سوچ چې وي کنه هغه ډیر زیات خولي وي سوچ دا وی چې ټیک ته زه خو په مزه ما ځان له پنډه کې ژوند تیروم خجون تیروم خو آیا زه خو د کم کلی کې چې زه وړو کې لوي شم د کوم علاقې نه چې زه راغلی ما چې الته چې کم دینه یو خدای د تعلیم سطح کم ده بل دار چې غربت دی د آی خلکو د پاره امس کول پکار دي بل خلک نه خبره دي دلته اوس په خار کې ټول انویسټیګیشن شته ټیسټونه شته هر څه شته. کله چې د کلینه یو دغه غریب مریض راشي او دغه مریض کله چې خار ترازی نو کاغه کې هر قسم بیماری وي ناغه پکې بیماری پکې جړې خوري کړي وي خو اني مو چې کله رالو ماجس ابزرویشن نو سونه مریضان لکه په یو سر باندې یو رسد ترزوي مشمانو ډاکټرو مونږ په دوه تنه باندې تقریبا 300-400 مریضانو قتل مریضان د دینم ډیر زیاتو خو چونکې د ټیم د کمی او دغه په وجه باندې بیا خلکو تکلیفو زیات مریضان چې موږ لرالو زیات چې ما ابزرویشن وکړل نو د ټولو نه زیات دغه دلته دادي چې په خلکو کې بیماری پخې شوې دي خلک خپل ټیسټونه او نور څه نه کوي خو بس داسې لږ شي کم نږدې ډاکټر وي کم د علاقې بابو وي یا کم دغه وي هغه ته عرضي هغه سیمټمیټک ټریټمنټ ورکړي عرضي ته ورخو هغه ته ریلیف میلاو شي خو بیماری د زیات مریضان چې ما وکړه چې ما الټراساوند دې دپاره راوړی چې د خلکو لږ فلټریشن وشي او څه پته خو لګي چې څه دي په خلکو کې ډېرې زیاتې داسې راغلې مریضان چې ګردو په پیپ کې کاڼي ګردې بنده کړي ګرده به دومره ډېر زیاته پړسېدي وي ډاکټر صاحب ما ته تکلیف نشته ټیک ته تاسو ته تکلیف نشته خو دا ګرده خو ستا روانه ده لاس کېږي دا ختمېږي ځکه دا مریضان موږ ته ډېر راځي ډېر هم پکې دغه مریضان وکاته د ټول نه زیات مریضان چې ما کوم وکاته د وینې د کمي مریضان دي ډېر مریضان کمزوري دي د وینې کمې دي چې د خوراک د وجې او بل دا چې زمونږ چې کم دی نو دغه خواړه که خاص کر د ماشومانو ټیک نه دي ډېر مریضان ته پکې چې کم دی د مرۍ تروټ انفیکشن ټانسلیټس دا مسلې ډېرې زیاتې دي کمزورتیاګانې ډېرې زیاتې دي د ګردې بیماران مې پکې ډېر زیات وکتل د زخم بیمار چې مطلب د مختلفو ځایونو چا چې کم دی نو کلمې پړسېدلي دي چا په کلمو کې چینجي دي لکه ډېر مریضان پکې نو موږ فلټریشن وکړو نو مې کم از کم دونه پته ولګېده د میډیسن لیکل خو څه کوي خو مریضان ته هم دا ټیسټ ولګېد ته ورشه سټي سکن وکاته پلان کې کار وکاته پلان کې ډاکټر له لاړ شه چې کم از کم خلکو ته لږ پته ولګي چې زمونږ لکه د کمې کم چې زمونږ د صحت په باره کې کم کمې دی کم ناپوهي ده چې د ناپوهي ختمه شي نو دا موږ ته داسې یو انیشیټ یو دغه میلاو شو چې موږ بیا هم کو دا په کار ده چې موږ په علاقې کې دا خو موږ په لږې علاقې کې په لږو کلیو کې وکړو په کار چې داسې ډاکټران شي داسې نیمه جسې په شان خلک شي چې د خپل علاقو کې داسې لږ د دې کیمپونو ارینجمنټ وکړي ډېره زیاته فایده خلکو ته پیلویږي په ځای د دې چې مریضان نوستو راځي چې بیا ورسره هېڅ نه کېږي چې په ټایم باندې انویسټیګیټ شي فلټر شي نو دا به ډېره ښه وي خلکو دپاره د دې علاقې د خلکو په یو دا اډوایس کومه چې ماشومان یې پاپړ دالسي چورانګان دا څیزونه دې نه خوري دې نه خپل ماشومان وساتئ د صحیح اوبو استعمال زیات کړئ ښه خوراکونو
مطلب د خوراک د صفای ډیر زیات خیال ساتل پکار دي. بل دا چې په ټیم باندې ک لګه مثلا چې تراشي نو ښه ډاکټر لا او ښه تتل پکار دي. دواخان جانان صاحب دا خو زمونږ علاقه ده او زه د دې علاقې چې دی وړوکی غوندې کونسلر یم نو دا موږ ته د دې علاقې د مسایلو لکه دا پته ده چې موږ نه هسپتالونه چې دي که نه زمونږ چې کوم د ټوخي او د تبې مریض یې هغه هم 1000 روپۍ کرایې لګوي او ټوپۍ ته ځي او ورځ ماتوي او بیا چې دی که نه نو د هغوی هغه مسله حل کېږي. موږ وی چې زه دا ډېر غټ نوم دی ډاکټر سلطان صاحب او په CMH کې او په اسلام آباد کې دی کینی او ورسره ډاکټر جمشید صاحب نو دوی د ماشومانو سپیشلیسټو نو دوی ماشاءالله ډېر 400 مریضان یې وکتل او زه د دې ډېره شکریا ادا کوم چې دوی دور لرې ځای ته چې دی غاړه کې خوستله او آینده به هم انشاءالله دوی نه امید ساتو چې راځي به زموږ علاقې ته او بیا د علاقې ټیم ته نسیم خان زوی ته نسیم خان دی ته او بیا زموږ د کلي د کمیټې ته د دې ډېره مهرباني چې په یو شپه کې دوی ټول تنظیم وکړو او د ځای او بندوبست او خلک کابو کول او خصوصا د ډاکټر صاحب چې کوم ټیم دی ورسره کسان راغلي دوره لرې نه نو د دې ډېره مهرباني او شکریا ادا کوم. اراده ده چې هر 4 ورځې پس یو نیمه میاشت پس به موږ دا یو نیم پروګرام وکړو او ډاکټر صاحب ته بخواست کوو چې دی و ان شاء الله موږ سره پوره تعاون کوي او دا کار به موږ جاری ساتو. د نعیم خان چې جنرال کونسلر دی او د چړونو ماضي ویلیج کونسل کاریلار سره تعلق لري دغه یو وړه غوندې انیشیټیو نن د 300 خاندانو د ریلیف باعث جوړ شو باید چې د دې علاقې منتخب نور کونسلران او د دې ځای مخیر حضرات چاله چې الله تبارک تعالی وس ورکړی دی او د دې ځای سرکاري واکداران د دې علاقې د دغه غمزپلي او بیوسه خلکو د فلاح لپاره او د دغه ستونزو حل لپاره هم دغه اقدامات واخلي او حکومت وخت خصوصا ډسټریکټ اډمنسټریشن هریپور او د دې ځای MP د دې ځای د صحت په دغه مسایلو باندې په ترجیحي بنیادونو باندې توجه ورکړي او کوټل اقدامات واخلي چې دغه ځای دغه رستو پاتې خلکو په ستونزو کې کمی راشي. دواخان جانان وطن نیوز بنیر.